السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعینو، نن زموږ موضوع ده شوقدر. شوقدر په حواله سره زموږ په د علاقه باندې خو ډیر زیات کنټرول دی الحمدلله، خو کده په پنجاب کې او په دې علاقو کې سر رسومات او بدعات داسې دي چې خلک یې کوي، لیکن به هر حال چې موږ ته پته ولګي چې د شوقدر څه اعمال دي، څه احکامات دي او کم داسې خبرې دي چې هغه فاسد دي نه دي کول پکار، نو انشاءالله موږ ته به سرنایي راشي، ښکاره به شي راته. نو اول نمبر شوقدر د 15 شعبان شپې ته وایي، د 15 شعبان شپې ته شوقدر وایي. دا ډېره مبارکه شپه ده او په دې شپه باندې الله رب العزت د مخلوقاتو رزق عمر داسې زونه هم لیکي، او علما فرمایي چې الله رب العزت په دې شپه باندې د انسانانو مغفرت هم فرمایي. الله رب العزت د ټولو مسلمانانو مغفرت و فرمایي سوا د یو څو کسانو نه چې د دو مغفرت په دې شپه باندې نه کیږي. هغه سړی چې کم سړی کینه ساتي، بغض ساتي، د دې سړی الله رب العزت مغفرت نه فرمایي. نیت وکړو انشاءالله دا ګناه پرېږدو، زړه کې کینې بغض لرې کړو، بس د الله د رضا لپاره د الله نه دعا غواړو، یا الله زما دا زړه ماته صفا کړي او یا الله د کینې بغض حسد نه ما محفوظ وساتي. دویم نمبر د مور او پلار نافرمانه، دوی که څومره هم نیک اعمال کوي نو الله رب العزت د مور او پلار د نافرمانۍ د وجې نه د مغفرت نه فرمایي. او یو عجیبه غونده کې یو روایت دی چې د هغه سړي هم الله رب العزت مغفرت نه فرمایي چې د کم سړي پړکي پټي، یعنی پیسې راکاږي او پړکي پټي، د داسې سړي هم الله رب العزت په دې شپه باندې مغفرت نه فرمایي. مشرک شو او قاتل شو، شرابي شو، عادتي، نو دې کسانو الله رب العزت مغفرت نه فرمایي. که دا ګناهونه بچا کړي نو فوراً توبه باسو، الله رب العزت طرف ته متوجه شو. په دې شپه کې کم کارونه داسې دي چې هغه موږ له کول پکار دي او هغه د شریعت نه ثابت دي. نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم به په دې میاشت کې د یو څو خبرو ډېر اهتمام فرمایو. اول نمبر د دې د سپوږمۍ چې میاشت راخیږي د شعبان، نو د دې به نبي علیه الصلاۃ والسلام ډېر تاکید فرمایو او په خپله به نبي علیه الصلاۃ والسلام اهتمام کوو دا سپوږمۍ به کته. دویم نمبر په دې شپه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د الله تعالی عبادت د نورو شپو په اعتبار سره ډېر زیات کوو، د دې به تاکید هم فرمایو. او د 15 شعبان د شپې روژه به هم نبی علیه الصلاۃ والسلام نیول دا مستحب دی. او جنت البقی ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف وړو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي او په جنت البقی کې به د ټولو مړو دپاره، ټولو مسلمانانو فوت شو دپاره به دعا نبی علیه الصلاۃ والسلام د مغفرت کوله. نو دا اعمال داسې دي چې دا کول پکار دي. دا روژه کله نیول پکار دي؟ نو نن دی د 9 ورځ ده او 14 شعبان دی. سبا به شروعي د شروع په ورځ باندې به 14 شعباني او د 15 شعبان شپه به نو د زیارت په شپه باندې به انشاءالله روژه نیسو. دا روژه مستحب ده، نیول پکار دي، ثواب دی پکې انشاءالله ډېر زیات. بعضې خلک داسې فاسد غونده کې عقاید ساتي، لکه ځینې خلک په دې کې حلوا پخه کړي او حلوا تقسیموي. د دې چې کوم دلیل را روان دی نو هغه دلیل دا ښایي چې یاره د نبي علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک شهیدان شوي وو، نو نبي علیه الصلاۃ والسلام حلوا خوړلې وه. او دویم دلیل دا ورکوي چې یاره دا د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه فاتحه خواني ده او هغه شهید شوی و، د هغې په وجه باندې دا خوراک په هغه وخت باندې شوی و، نبي علیه الصلاۃ والسلام حلوا تقسیم کړې وه. نو دا دواړه روایتونه ډېر بې بنیاده دي او د دې هېڅ حیثیت نشته. د هغې وجه دا ده چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک دا شهیدان شوي وو په شوال په میاشت کې، غزوه احد، جنگ احد دا شوال په میاشت کې شوی او تقسیمیږي حلوا د شعبان په میاشت کې، نو دا د کمی انصاف دی.
شعبان میاشت مخکې راځي او د شوال میاشت وروسته راځي، نو چې شوال میاشت لا راغلی نه ده، نو څنګه د نبي علیه الصلاۃ والسلام اخونه مبارک شهیدان شو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر شهید شو؟ نو اوس خو لا میاشت کې هغې ته خو یو میاشت پاتې ده. نو د دې وجې نه دا دلیل دا بې بنیاده دی، لهذا د دې خبرې څه حیثیت نشته. بعضو خلکو عقیده ده چې یاره تاسو په دې ورځ باندې حلوا یا وریجې یا هر څه چې غلط تقسیم کوئ، ځکه چې دا روحونه کم مړي وفات شوي دي، نو د هغو دا روحونه راځي چې چا خیرات وکړو نو د هغو مړي ماړه شي او هغو هلته په قلاره ناستي په خپل ځای. خو چې د چا مړي وږي هغه روحونه راغلي او په بلو باندې ناستي چې تاسو خو موږ له څه حلوا ملوا سره ونه لېږله، نو دا هم بې بنیاده خبره ده، ځکه چې روحونو ته د دنیاوي څیزونو څه ضرورت نشته، روحونو ته د دنیاوي څیزونو څه ضرورت نشته، لهذا دا بې بنیاده خبره ده. بل لا چې یو انسان وفات شو نو د هغه بعد دنیا ته واپس راتلل نشته، دنیا ته واپس راتلل د هغه بیا نشته، بس دا خبره ختمه ده. ها دا د هندوانو عقیده ده، هندوانو دا عقیده ده چې یو سړی وفات شي د هغه روح چې کوم دی هغه بېچینی او په دې علاقو کې ګرځي. به هر حال دا د هندوانو رسم و رواج دی، د هندوانو عقاید دي او د اسلام سره دې څه تعلق نشته. ځینې خلک دا وایي چې یاره د چا مړی وفات شي د دې شعبان د میاشتې نه مخکې نو د دې شعبانه پورې د دې خیراته پورې د دو دا روحونه چې نو دا په هوا کې ګرځي او دا د هغه مړو سره نه یوځای کېږي، بلکې دا څه کوي چې دا مړي په دې انتظار چې کله موږ له خیرات کې چې خیرات وشي د دې پروګرام نه بعد بیا د خپل ځګونو ته ځي، د هغې پورې دا دلته په انتظار ناستي. نو دا هم باطل عقیده ده. یو انسان وفات شو د فوراً چې کوم دی تعلق بیا د ژوندونو کټ شو او د مړو سره د تعلق پیدا شو، د روحونو سره تعلق دی. اوس بعضې داسې موږ لیدلي دي چې زموږ په دې علاقه کې هم او ښکته پنجاب وغیره په دې کې هم چې خلک اتشبازي کوي، بمان ډزوي او دا یو شی بل شی او دا اتشبازي چې ورته وایي دا کوي. نو دې خبرو هم څه حیثیت نشته اسلام کې، بلکې دا څه ده فضول خرچي ده، اسراف دی. اسی خپلې پیسې راغېستل او هغې ته تلې ورته کول دي، ختمول دي، نو دا هم ښه خبره نه ده او دا هم پرېښودل پکار دي. بل په دې پنجاب کې په دې علاقو کې خلکو داسې کړي، زموږ په دې علاقو کې هم په ځینو ځایونو کې شته چې دا ډیوې بلې کړي او دا ډیوې چې کوم دی په قبرونو یې میږدي او دا ډیوې دا شان په کورونو کې او دا شان دا ډیوې په مسجدونو کې په مخکې صفونو کې خورې کړي. نو دا هم باطله خبره ده. د اسلام کې دې شیزونو اجازت نشته، نه دې شیزونو ثبوت شته. ها او یو خبر پکې دا چې په پنجاب کې عموما او زموږ په علاقو کې چې ځینې خلک جماعتونه داسې دي چې هغه پکې ډېر زیات پړق او د لیټونه میټونه او د دې هغه پروګرام کوي، د دې شپې د عبادت لپاره خاص انتظامات کوي چې بھائی راشه او خلک راغواړي او په دې شپې باندې عبادت کېږي. نو د دې خبرې په اسلام کې څه ثبوت نشته. په خپل طور باندې ذاتي سړی کوي، مسجد ته راځي او ځان له عبادت کوي، نو کولی شي، په کور کې کول غواړي کولی شي، لیکن اجتماعي طور خلک راغوښتل او د دې لپاره پروګرامات کول نو دې خبرې څه حیثیت نشته. لہذا د دې رسوماتو بدعتونه ځان محفوظ ساتو. الله رب العزت دې عمل کول توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.